زه د مذهب پوره کاهل هو رواج هم منما موږ په حجره چې مصلی او ټوپک دواړه ساتو سمال د حق د سچ خبره را الله میا مولانا نور بادشاه صاحب ګوره په ووته که نه په ووته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو فرمان مروت د مروت کمیونټي आवाज په پیج موجود ده. عزتمندو یقینا تکلیف او انتهایی اهم یو جز مشتا سبب مرتلو چونکه مولا مولانا نور بادشاه صاحب تحصیل میاری فر بیٹانی انتظار غړې ختم مسله اونچ نیچ دا پاس حکومت نه حالي یا بی غوري مجبا هغه الفاظ دیگر چې د خلک سو یا مولا مولانا نور بادشاه صاحب فر بیٹانی تحصیل میار کنفرم اول خطولنا مولانا صاحب ته موږ مبارکباد پیش کوو مرد کمیونټي आवाज له طرف نه. یقینا خبره ده چې تکلیف مشته هم ځکه چې یو کس پاس او د فعل تصور سي نو دا ډېر انتهایی پالټي سیاسي وابستګي به هر سړي چا سره چا بچا سره. مولانا صاحب اول مبارکباد درکو چې موږ له طرف نه موږ مرد کمیونټي आवाज ټیم له طرف نه ډېر دی مبارک سه. مولانا صاحب یقینا خبره ده تکلیف عوام ته او سرکار ته چا به ویل دا پاستا چا به ویل دا پاستا ته څه محسوسوي دا څه دا کرایسیس ول کله الله جزای خیر درکړي. موږ تاسو د میډیا ول شکریا ادا کوو چې مصطفی دغه نیولي وخت باندې تاسو مست ټیم راکړو الله جزای خیر درکړي تاسو ته. دا خو اصل وجه دا و چې موږ سره څوک په مقابله شي بالکل ونه ځکه چې موږ 1021 ووټ اخیستو نو ما سره په مقابله شي بل هیڅوک نو خپل منشدو غو سره مقابله چا 600 چا 500 چا 400 ما سره دوام کس په مقابله باندې وو انور ګولې پټیای والکا سره یک تقریبا 600 باندې وټو نو هغه ما سره په دوام نمبر شو مقابله شو ما سره به په مقابله شنه 500 اونچ نیچ یا 500 دا کیسه پیلا پاس دا هر کاندیډیټ سره تړلې دي سیا به پیسي پاس یا به پیل ځکه چې دا دوه شان سره تړلې دي کنه سیا به پاس یا به پیل نو زله اول نه پاسو خو من چې چا ډاکا واچوله نو هغه ډاکې له وجه نه څه اونچ نیچ راغله خو اوس انسلو شسو نن ما اعلان انسلو وسو او زه پاسو. مولانا صاحب یقینا ډاکا چې واچدله مولانا صاحب ډاکا چې واچدله نو د حکومت نه تاسو توقع بیا ستره دومره چې یو په الیکشن چې الیکټډ کسي او دنه ډاکا چیږي په دې حکومت ته بیا څه داسې اعتماد سته نو حکومت خو یقینا چې سکیورټي کمی و ځکه چې سکیورټي بالکل ونه نه هونه کې برابر و نو شنو نو دغه نه اهلی خو به خپل معلومه سوله چې د دوه کمزوري وای کمزوري له وجه نه دغه بغوري پیدا سوله کنه دغه بغوري به موږ خپل تدارک وکړل نو ان شاء الله تدارک به ختم کړل. مولانا صاحب یقینا چې د کوم کسان اوس فیلس لتبر سره اقتدار رال په یې فر بیٹنی چې جمعیت علماء اسلام پتا باندې لو اعتماد وکړ تاسو امیدونه دي څه به دوه تداسیل ورکي نو ان شاء الله لازم موږ کوم خدمت کړه د لکه دا علماء طلبه موجود دي د سیمه علاقې ش مدرسې موجود دي نو کوم خدمت مکړه ده چې څومره ماشومان را لږلی نو واپس شي بوجا حافظ ور کړه ده عالم ور کړه ده کاریم ور کړه ده نو چې اخر خدمت کولای سو ان شاء الله بل ته مشتمل اوسي دنیایي لحاظ سره هغه خدمت په هڅه کوو. مولانا صاحب په صوبې چې زیات سیټونه جمعیت علماء اسلام وګټل حالانکه بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف حکومت هم ده تا ته بس په ملاوي پاس نه دا خو غریبان خو خپل چر پټناری دا وایي چې چاند دو ان نیر بنانا ہے چاند دو گھر بنانا ہے چاند دو نو دو خپل چاندې کوي نو ان شاء الله العزیز امید خو مستشره به کی خو کنه وډیر نو کال حکومت د کنه کال نه بعد به ان شاء الله به موږ اقتدار راشي ان شاء الله ولا به راول کو سراغ په صوبې شي ان شاء الله داسې به بیا را درو مینه توب شي ان شاء الله الته به ملاو. مولانا صاحب یې فر بیٹنی خلکو ته سوای په سکرین باندې دا ورته یې چې تاسو علما سره سو طلبه سره سو دیندار خلکو سره سو نو ان شاء الله دنیا شبه کامیاب او آخرت شبه کامیاب کچره علما نه هټ کار سو نو دنیا به خراب آخرت به خرابي نو کوم د هند ما پیل د ټولو مسلمانانو د ما پیل ده. عزتمندو دین په استقامت چې ولایت شرطه خو یقینا خبره ده ووټ هم دلته راغلی ده دولت هم راغلی ده سیاست خدمت قومیت دولت دا شان باندې مشتمل د خو چې کله چې جمعیت علماء اسلام سمل جمعیت علماء اسلام میدان ته راغلی دی بیا شیخ امان الله ولې نه ده چې په 26,000 لیټ باندې ګوره سیاسي کسان پن کړي دي. مولانا نور بادشاه صاحب الله دې زمدا لره غریب کورنۍ نه تعلق لري خو یو څه شای تاسو رسته دي دا دین یو داسې شاید چې دا د اشهد خري وري کړل حالانکه ټول حکومت دو خو څه ته نور څه داسې کوم ته خو څه نه وای شو
نو شکریا ادا کوو د کوم شکریا ادا کوو چې څومره موږ سره مسلمانان وروڼه دي قوم ده موږ یقینا پې خفه کېږو او څوک به خلک به پریشان وي او هغه نه بعد خلک په دغه شک شوي ځینې خلک دا شکونه پیدا کوي چې نه ده پاسوه څوک څه ډرامې کوي څوک څه ډرامې کوي خو موږ یې کوم ډېر شکریا ادا کوو چې موږ سره پوره ملاتړ وکړلی موږ یې کوم شکریا ادا کوو انشاءالله پاس یو او چې څومره یې فربیټن څومره علما دي طلبا دي دینداري خلک دي موږ سره محبت هغه محبت له وجې موږ شکریا ادا کوو عزتمندو لکه یقینا دین علماو سره بالکل علما د وارثان دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام خو یقینا خبره ده یو شاعر ورته وایي چې زه د مذهب پوره کاهل هو رواج هم منما موږ په حجره چې مصلا او ټوپک دواړه ساتو سمال د حق د سچ خبره را الله مې مولانا نور باشا صاحب ګوره په ووته که نه په ووته هغه شعر غلی پاتې سلی وړلی نو چې بیا چې داسې ګروپان سته دي چې حق ته ځان رسوای شي الله مو عزتمند کا مولانا صاحب موږ شکریا تاسو ادا کوو مبارکباد درکوو ډېره مننه عزتمندو